بسم الله الرحمن الرحيم. خجوم باستر رسيدلي والأزحية من الإبل والبقر والغنم ما يجوز في الأزحية. اجي كتاب الأزحية كي منغ ویلی ولس مباحث تي. اول نمبر منغ ویلی أزحية واجب ده. ندی کی یو باس ته هغه د اوریدو قابل له چې هغه موږ تاسو واورو او به پاره عمل وکړو. اته څه ده الله پاک برات دوړو جهان ولار آسان کی د څه وایي څنګه وایي ها دین باندې براته تک آسان شي نو وکشي ورته که شامي کې براته تک آسان شي کدا غواس یو به مسله ده چې حکم ولګولو زه واجب ده د الله جل شانو دا قانون د کوم حکم چې واجبای کنه یا حکم فرض کوي نو که واجب حکم یو که فرض حکم وي د بنده په بده باندې قدرت وي دا شت څنګه صحیح نه لګي بنده په باغی باندې قدرت وي لا يطيق لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما لا يطيق باندې الله پاک څوک نه مکلف کوي دا یو مسله شوله نو کوم حکم باندې چې څوک مکلف کوي هغه په قادر ای قدرت به پی زمون فقها دا سی وی دا حکم د بار قدرت شرط دی به دا قدرت چې په درې قسم باندې دی یو ته قدرت حقیقیه ویل کیږي او یو ته قدرت متعارفه او یو ته قدرت مجازیه ویل کیږي قدرت حقیقیه د الله جل شانو توفیق ته ویل کیږي الله پاک چاته توفیق ورکی بس هغه ته قدرت میلاو شي او دیو نمبر قدرت متعارفه ده هغه چې د یو شي د بار څومره اسباب وي اټول ته مهیا شي دغه کول تر ته ممکن شي اسباب د یو شي مهیا کېدل حالات او اسباب او به ورپسې قدرت مجازیه ده دا متعارفه مجازیه چې د یو شی څومره آلات او اسباب وي د هغه وهم پیدا شي فلحال موجود نه وي نو متعارفه کې آلات او اسباب موجود شي او مجازیه کې امکان وي سره بلا موجود نه وي خلک وي وهمي نو قدرت حقیقیه کوم ول قسم ویلو یاد ساتئ کوم قاعده چې مونږ وایو د احکام د پر قدرت شرط ده دا قدرت حقیقیه نه یادو دا نه دی شرط دا الله پاک توفیق دا نه دی شرط کچره دغه شرط وي به کوم کافر دي کنه نو هغه به جهنم لنت لري هغه به مجرمان نه وي ولی قدرت ورته نه دی ملاو کنه الله ولا توفیق نه دی ور کړي پوه شولې بي دغه وجدار چې قدرت دا سبب دی او سبب د شیخ سره متصلی او قدرت حقیقیه خوري مخکې نه دی زمونږ کم کار چې خوري پس وخت پس راځي اتصال نشته ثابت شول چې احکامات لپاره تکلیف د لپاره قدرت چې هغه حقیقیه نه دی شرط به قدرت متعارفه دا شرط دی البته بدی کی فی الحال آلات و اسباب موجود دل اسانیدل دا ضروری دی وهمیم کافی دی یعنی مجازیم کافی دی لکه یو سړی دی کافر دی مسلمان شو او د مونږ پټیم وتلو کې 15 منټه پاتې دی دا اوس غسل کوي او داس کوي مونږ کوي کولای شي لا د دینم کم کوي یو منټ پاتې دی حایز خزه پاک شولا دی کې غسل کول او به منظر څه کولای شي دغه شان ماشوم بالغ شو لیوانه روغ شو په اخیری منټ کې درڅ کولای شي نشي بهم په حکم ورته متوجه دی به د سکار وکا چې تا نه عدالت قضا وکا پوه شولې بي نو کچري دغه قدرت متعارفه شرط وي نو خو به
بدیو باندې به یو حکم یو کس باندې به د منځ والا حکم نه وي دا د منځ حکم به چې دی دا ذکر کې دی شي وهم مشتری دی خبرې کنه دا وخت الله باګوت کې لکه سليمان علیه السلام ته الله وګت کړو او دا به کې کوم زیدار حایزه خزه به غسل وکي او به کوم زیدار راشي منځ وکي هغه نه پس نور ولاړ اعلان مخکې راشي دې امکان شته چې امکان شته دومره کافی ده لکه وسره په سفر کې دی توجه جی یو سره په سفر کې دی او بنشته د اجازه دی لکه کته تیمم کې کولای شي حالان کې قاعده ده توجه قاعده ده چې اصل کله ممکن نه نو به هغه کوم حکم وي هغه هم ختم شي یعنی به بدل چې بدل غیله اعتبار نه چې بلندو معنی وایي کله چې اصل ممکن نه به بدل اعتبار نه پوهیږي به نو او د اصل له تیمم فرع ده بدل له خلیفہ ده نو چې کله او بنشته ده اصل ممکن نه ده نو خلیفہ تیمم بکار ده چې دله اعتبار نه وي ځکه دا قاعده ده چې کوم ده کې اصل ممکن نه خلیفہ له اعتبار نه وي او به موږ تیمم وکولي به دلته اصل ممکن دی وهم اشتکنه چې وبره پیدا شي دا دا ان شاء الله یو ځای کې بره بل باس راشي د خیره کې به دا قصه به وچیړو نو دا ټول اتفاق دی فقهاو چې د خلیفہ باندې د عمل کولو د پاره امکان پاسل باندې دا ضروری دی حتی څوزر پیش راغلی دغه په وجه باندې پاسل باندې عمل کول ممکن نه نو اصل باندې عمل نشي کولای نو شاته لال شي خلیفہ دا دسی مجموعي تور درې صورت جوړیږي کله اصل باندې عمل ممکن وی خلیفہ د نشرات لله ویږي دویم کله اصل لسر عمل ممکن وینا به خلیفہ غیر معتبر دی او دریم په اصل عمل ممکن دی خو زر دی عمل به نشي کولای دغه وخت دی چې به خلیفہ ترازی تیمم تبرازی پوه شولې به دلته وسره شي دا کټیم وګدوي قدرت متعارفه وي نبي قضا کول نشته دی به ډایرک په دې ټیم کې مونږ کې او کې به خدوم رټیمي چې ته خزه حیز نه څنګه پاک شي دومره ټیم هم نشته چې تکبیر تحریم وکي دومره ټیم ضروری دی چې تکبیر تحریم وکي دومره مطلب دومره هم نشته نه به په اصل باندې عمل ممکن نه دی به خلیفہ قضا چې دم ختم دی او که دومره ټیم دی چې تکبیر تحریمه چې دا پکې کولای شي خو عذر دی پاس عمل نه کیږي نو خلیفہ قضا ته ولال شي په خبره پوه شولې مرحل مسله دا وشول چې یو حقیقت یو قدرت حقیقیه هغه احکامو کې غیر معتبر دی او یو متعارفه دی بل مجازیه دی متعارفه دا معتبر دی خو بده کې وهم کافی دی یعنی قدرتي مجازیه کار ور کوي پوه شولې به مخکې ځو کنه یو بار خبره زین کې کینه وای دا قدرت چې دی کنه د اعمالو د پاره دا په ادا کې شرط دی کا قدرت خود اعمال او احکام لپاره شرط دی شرط ما سبب ویلو شرط وای نو دا شرط دی خدا د ادا د پر د قضا د پر نه دی لکه مثلا یو سړی خو قدرت او چی حج وکي او به حج ونکړو لو ورستو بیخي غریب شو وسی ختم شو نه حج فرضیت ترې نه ختميږي دغه څنګه یو سړی د مونږی قصدن ونه کړلو او خبر برابرو امون چې کله قضا شو بیرو صدا سی بیمار شو چې هغه کی قضای مون نشو راولې بیخي بهم به مون نه ختميږي کوي به ولې قدرت د قضا د لپاره شرط نه دی وای پوه شوي کنه دا دوه مسلې شولې یو د قدرت درې قسمه ویل سره د حکمونو اولم دا ویل چې لکه د ادا لپاره شرط دی د قضا د لپاره نه دی او د دې بل وجه فقهاو ذکر کړی دا چې قدرت د قضا د لپاره شرط شي نو د قضا او د ادا ول حکم یو وی کا خو ادا کیونه شي قضا تر وړي نو هغه واجب یو وی مونږ دی واجب دی دا څه ده کنه نو کته ادا نه کو قضا ته واجب راشي نو هغه واجب یو دی
نو ادا د بار مولا قدرت شرط کی یو قضا د بار مولا شرط کی نو یو واجب د بار با یو وجوب د بار با دو شرط شي دا حسین دي برحال ادا د بار قدرت شرط دی قضا د بار نه دی اوس راشي دغه قدرت متعارفه دا به دوه قسمه معنی دي یو ته ممکنه ویل کیږي یو ته میسره ویل کیږي قدرت ممکنه هغه قدرت ویل کیږي چې هغه کې یو سړی ته امکان ورکړي چې د حکم بجا راوړي شي دا پلان کې عمل کولای شي اگر چې ډیر سہولت وکینی هته کې کولای شي و به رسیدلې لکه په زکات کې چې در سره نصاب برابر شو دا قدرت ممکنه رااله او قدرت موثره غي ته ویل کیږي چې هغه کې یو سړي ته قدرت ملاوي شي ور سره په کې اسانتیا هم وي لکه زکات کې ورته وي به په الحال درمانه زکات نه دی واجب الا به واجب چې مال کې نمووي وردا یو سر دی اسانتیا ده دویم کله چې کال تیر شي دا بل اسانتیا په پوهه شولې کنه وسی حکمونه اورېدې دي دواړو دا دواړه ډېر پکاريږي ښا دا قدرت ممکنه چې د دې درجه د شرط ده د چا درجه ده او قدرت مؤثره کې درجه د علت وي علامه شاملي کړي نو حکم واورا قدرت ممکنه دا کله چې په یو حکم را لې ورستو ختم شو کنه هغه حکم به هم ختميږي حکم برقرار وي پوه شوي به او قدرت مؤثره د علت په شان دي ترڅو چې قدرت مؤثره د یسر وي نو حکم بم وي او که یسر نه حکم بم نه وي حسامي کې دي د دوامي حکم د بارا دوام د قدرت مؤثره شرط دی ترڅو چې د قدرت مؤثره وي حکم به تاسو په نه شولې نو قدرت ممکنه تعریف مو شو حکم یې څو چې په قدرت ممکنه کوم عبادتو کې چې کوم عبادت چې مشروط دي په قدرت ممکنه باندې الته چې په قدرت ممکنه رااله او تا ادا نه کړلو واجب دې ذمه نه ختم نه کو ورسته کو قدرت ختم شو ختم دي شي حکم برقرار وي وسم بوینه شو او کوم عبادت چې په قدرت مؤثره باندې مشروط دي الته کچریتا حکم ادا نه کو او ورسته یسر ختم شو دا په علت په معنی کې دي علت چني معلوم نه به حکم ختميږي ورسېدي به نو اوس بعض عبادت چې هغه په قدرت مؤثره مشروط دي بعض په قدرت ممکنه دي مؤثره عام طور باندې کوم مالی عبادت دي کنه نمال سره د خلکو محبت دی الله سانتیا کړی دا په قدرت مؤثره باندې لہذا زکات په قدرت مؤثره دي ځکه نفس نصاب د ممکنه د پاره دي اصل کې د سیم ویل شي د ممکنه کې چې نور اسانته جوړ شي نو مؤثره جوړ شي نو قدرت ممکنه نصاب اسانتیا پکراله نمو پکې وی کال تیر شي مؤثره شو وسره چې حکم تا کال بره شو تا زکات ادا نه کو دې کې دوه درې مې ستیر شولې اڅ آفت را لټول مال له هلاک شو زکات کوم وجوب او غدر معنی وشتا نشته لاله ختم شو هلاک په صورت کې زکات حکم ختم ولی بيدا مشروط په قدرت مؤثره باندې چې کله یو سر لاړې ادا کولای نشي کنه پیسې کین یو سر به پیسې هونشته حکم هم لاړې پوه شو به او قدرت ممکنه کې لکه مونږ دی دا په قدرت ممکنه باندې دی حج دی په قدرت ممکنه باندې دی صدقه فطر دا ټول په قدرت ممکنه باندې دي کې یو سړي په حج خپل ټیم کې ونه کو رستو اگر که وسنشت حج فرضیت نه ختميږي صدقه فطر ورنکړه وسیو به رستو اگر که غریب شو نه ختميږي مونږ کې وسو او مونږ ونه کړو مونږ لاړې بل ټیم ته قضا شو نبی کې رستو وسنشتم حکم هغه قضا ولا حکم یا دغه د فدی حکم نه بدليږي اب خل پوهه نه شولې اوس را تدوي چې دا قرباني په کوم قدرت باندې مشروطه ده ټول له بدیر لپاره ده بای قربانی دا په قدرت ممکنه باندې مشروطه ده مؤثره معنی نه ده ولی دې کې دانشتره چې نصاب کې دي نمووي دې کې دانشتره چې
نصاب کې دي کال دی به تیر شوی شته پکې یو سر خوم دی را وستلو لہذا اوس به دې حکم هم جاری کوم چا باندې قرباني لازم شولا اشتغه درې ورځو کې وینه کړله ورستو غریب شو هغه حکم دې نه ختميږي دا کنه درسي او به رسیدلې دا با سلام شامي چړلې دي او اصول باس دي تاسو به مطالعه کوئ به پوه شئ د خیر سره او رسیدلې وي رسیدلې سي پوه شئ به راځي والله به دویم باس چې وایي کې شرایط اربعو بیانو دریم کې د وخت بیانو وخت اخر له اعتبار وي څلورم کې من تجب عنه الاضحيه پنځم کې ما تجب في الاضحيه او به شپږم باس کې ما تجزئ في الاضحيه وما لا تجزئ وما تجزئ كم شي جائز کیږي کم نه جائز کیږي به کوم دي کوم د عیوب بیان کړو اړون باندې قرباني نه کیږي او عورا باندې قرباني نه کیږي چې هغه یو سترګړندې او دریم ارجا باندې قرباني نه کیږي ګډ باندې پورا قسم کړي والله او عجفا چې بيخي کمزوري پاغي نه کیږي د دې قصې خو تیر شوی کنه سورتونه مرلوینو مقطوعه الاذن والذم او نه هغه چې اکثر اذن او ذم تلی او که اکثر باقی به ویل کیږي مفتابی رایم به ذکر کړي و چې درې مې سیا د درې مې نه کما کټ شوی کیږي په یو کړه درې مې سینه زیاته کټ شوی نه کیږي القول الصواب به ویلو په جمع باندې قرباني کیږي جمع معنی چې اخکری کټوي د دې قسم کړي وکا او خسی باندې کیږي دام ویلو جربا باندې سولا باندې وس مسله دا یو سړي سروي واخیستلو دا غینه بس وکي پیدا شو وس بچ کوي نو جواب دار کې چې مالداري کوم عیب جن حیوان دی په دې قرباني نه کیږي دا سی پیدا شو کوم چې معنی د قرباني یو نو کمالدار او بيدا بخرج کې او بل بوالي کوم معنی چې قرباني کیږي دا خبره ختمه شوه فقیر بچ کوي غریب نو د فقیر د مسالې دوه صورت دي کچري فقیر معین حیوان یاد کړو چې د قالم په دې قرباني کومه بس هغه واخصلو هغه کې پیدا شو خیر دې پیدا دي شي دا سیابو چې معنی د صحیح وې دي قرباني دی بو کی خبر آسان ده قرباني ادا کیږي دا سم نظر ده او که مطلق ویلیو مطلق حیوان له قرباني پکوما نو به هغه یو حیوان واخستو به باغی کې پیدا شو فقاوی دا بس کم د چې کله ویلی زما په قرباني کوم نو هغه یادولو کوم باندې قرباني کیږي او دا غنه ده اوس دا خرڅي بل باندې ام تور دغه اوله مسله به دی فقیر کې مشهور ده بل مسله دا چې د عیب په قرباني کې پیدا شي هغه عیب کوم معنی د وزحي وي دا هغه چې په وخت د ذبح کې نوي مخکې نه پیدا شي یو صورت دوم چې کله ذبح کوي په دې وخت کې دغه شانه پیدا شي حیوان ررتي خپې ماته شي کمزې بچاړو ول شي سترګ مرګرو ورځيږي نو په وخت د ذبح کې کداغه شانه عیوب راشي نو وس حرج دې کوم د غیب له اعتبار ورکو یا اعتبار نه ورکو خلم دې کنم دې دغه ماده په پیټ کو څنګه دې څنګه چې تنګيږي نو فراخي به پیدا کیږي الامر اذا ضاق اتسع مخکې راځي ورسره مسله دا خنثا معنی قرباني کیږي کنه نو خنثا غي د ویل کیږي چې داغي نه نرواله غالب او نه خزواله غالب یې حیوان نفقه مطلق لیکلي دي معنی قرباني نه کیږي وجه ولدا ذکر کړي چې دې غوخه چې دا بخیږي نکله کوي نبی ورسره فقها ولک مسله لکه مفصله کړي دا وای کچره علت هم دغه چې وخه سینه بخیږي
نو کبه داسې خونسا و چې دا غي چا ذبح کو غوغه په اسانه بخښوله دا قرباني بم سټي بس دغه مسله تیر وته کچره غوخه نه بخیدله دغه علت پکې دی نقصان دی غوخه کې عیب دی نبی قربانی صحیح نه دا غوخه صحیح بخیدله د حیواناتو په شان به قربانی صحیح ده پوه شئ دې کې تفصیل لیکه دغه دوه ټکي به ور سره وایي دوه حکمونه بل دې مخنث هغه حیوان ته ویل کېږي چې وی نر خو په ښځه باندې خطر یې نشي د اوس منګه په انسانانو کې هغې ته اینین ویلی کېږي شی اینین کار تی نه کېږي نو مخنث باندې قرباني کېږي ځکه که دا شی چې دی ذکر دا مکمل کټیم پې کېږي نو دا چې یي او صرف وصف پکې نه وي انتشار یې نه کېږي نو په طریقه ولا کېږي پوه شولې بې همدقه قاعده به ورله وایو دا صحیح نه دی پیدا شوی چې منفعت فوت شي دا شی خو د خوراک دی نه دا دی فوت یا دی نه وي او یا دی پکې او جمال فوت شي جمال هم نشته پټي تاسو به خبره ورسېدلې اصل کې دا قرباني له چې کوم حیوان موږ ذبح کوو کنه دغه وخت کې د کم منفعت دغه له اعتباري دغه وخت کې منفعت هغه خایسته دغه وخت کې د خوراک خبره ده اوس دغه شی له اعتبار شته دي کې منفعت شته خو هم خرید فروخت کې دي کې ولا نشته خبره ویږي مخکې راځي کوم چې بلار به ساروي باغی قرباني کیږي کنه نو به په بلار به ساروي باندې قرباني کیږي خو مکروه ده او وجد کیږي به ځکه چې دې کې نه کمال منفعت زایل شوی ده نه کمال جمال نو به مکروه ولې دې ځکه چې دې په خېټه کې بچي دي او هغه به زمري دې په وجه باندې او کچري چا ذبح حق له بلار بساروي هغه نه بچي وروتلو کمړو مړ تر وروتلو نبی د امام سے قول له مفتابه چې دې دا به مرداري نشي خوللې او که ژوندې تیر وته بچي نو که ذبح کې او خوراک خوري نوم سیدا خدینه ډیره بهتره دی چې ذبح نه کې او به ژوندې رسو صدقه کې دغه وخت کې دا وخت دې څوک نه خوخي کجی دغه شان غلونه چغلنه چغوا چيلي وغيره واخصله دغلنا قرباني بكيږي کنه د عیوب بیان د کنه سبا دي شوی نو مسله دا د مولوی سم چې کله په یو مال کې خبث وی کنه او خبث د عدم ملک په وجه یاد ساتي دا قاعده د باس وکړه وایو کا خبث د عدم ملک په وجه غل سره چې د چا سروي ور سره دي دا دغه ملک نه دی د غل ملک نه دی مالک ملک دی نو د غل په دغه سروي کې چې خبث راغله د عدم ملک په وجه راغله او کله چې خبث د عدم ملک په وجه باندې راشي نو دا د ملک په بدلیدو باندې هغه خبث نه ختميږي موږ چې کومه قاعده وایو تبادل ملک سره تبادل عین راځي عدل ته نه چلیږي وایي کله چې د عدم ملک خبث وي دلته دا نه چلیږي کزر کسانو باندې دا سروي خرج شي کنه هغه بس بهم پکې دي نو بس مسله دا شوله کې یو سړي دغه سروي واخیستلو قرباني د پاره نو کدا اول نو ورته پته نه و چې د غلا د ذبح کو بس قرباني وشوله او که ورته پته و چې د غلا دی یا واخیستل رسو پته ولګیدل چې د غلا دی دا وصایب دی ښا دا کوم عیب دی دا د ادم ملک عیب دی خو بس ته پکې نو پر دې سروي زوګ نشي ذبح کوله به قرباني نه کی مولوی سے وز د سروي دی چې متولد من الوحشي والاهلي دی غوی بخری وختلو دا غینه به سخه پیدا شو په دغه سخه قرباني کیږي کنه وینا د بینه کیږي ځکه حیواناتو کې مور تابع وي او که خر په وا وختو غواله به پورا کارم کړی نو به کدا غینه
د خر په شکل څخه پیدا شو کنه قرباني کیږي ځکه د مور تابع مور غوا ده هغه شان نور حیوانات یو کله کله داسم کیږي یو چيلې مړ شي بل مسله ورکوټه چيلې ته پاتې شي هغه د اوس د پيو ضرورت دی دا خځه ډېر مهرباني کله خپل پيو ور کوي ورته نو چيلې دغه شانی خځه په خپل پيو مانی هغه غټ کړی ځکه ځینې خځې هغه سم د پيو نه ډکی هغه یې سمج کتر الوشنو واتلس کیلو مطلب دا زمونږ د طالبانو دومره چې د شل پسې یو شلی سینور کې هغه هم چې کیږي هغه حرمت رضاعت مو سره نه ثابت دي مزیم دي ښه برحال جایز نه ده لکه ورجو انساني نه پیدا خستل شوده د خزي خرڅول جایز نه دي اسنه چې خزي شوده بس دوه کې راوځي او بازار کې خرڅي وینځ هغه جایز دي کنه دي سیدار چې د وینځ هغه هم نه دي جایز امام یوسف رحم الله وی جایز دي دا وینځ مال له نه د جز زیاده مال له مو نه به دا جز ادمي نه شي خرڅوله هغه مفتابه د جنې شي خرڅوله به دغه شان چيلي به څوک خپل مسلې د بلاش نو دغه شان چيلي قرباني کی ذبح کول ټیک دي نه پکې د ادم مل خو بشتره او نه پکې داسې معنی عیب شتره د وزهینا او د کوم حیوان چې غاخونه نه یعنی غاخونه یو د ډیر عمر په وجه غاخونه لویدلې دي نو کچې غاخونه لویدو په وجه باندې خوراک نشو کولای نو دا وصایب دی ښا وسی قرباني بنې کیږي او کنه قرار خپل خوراکونه کولای شو مې نه دی به کیږي او که سروي جبه کټوي جبه نو کو دې کې به حیوانات دوه قسم دي یو هغه چې په جبه شخون وی لکه میخ او غوا نو کله دې جبه رسول سنزيت کټوي به قرباني نه کیږي او کله چې لې کټوي نو هغه په خو جبه ماینه وي هغه معنی بهر حل کیږي او د یو تی والا سروي نو کله یو کم سروي کې څلور تینې لکه غوا او میخ کې نو کاږي کې دوه تینې وچوي او دا وچواله د مرض په وجویات ساتي نسل سنزيت په کې نقص راغله دي بس دا عیب دي قرباني بنه کیږي او کچري دا وچواله بغیر څه د مرض اوسه په کې بین راتلل به قرباني کیږي به خروغه ده دا تفصیل به کې یاد ساتي کا او کداغه یعنی د کوم چې څلور تینې یو ته وچو مرض په وجه وچو بیم به قرباني کیږي سلسله کم دي او د چا چې دوه تینې لکه چيلې او د خزو نو کله یو ته وچو به قرباني نه کیږي په خزم به قرباني نه کیږي دلته به مسله ټکي وي چې مرض په وجه او کله مرض په وجه نو به کیږي او کدا د تینو د سرونه چې دی دای واړو علامه شامی ذکر کړی دا مسئله پي بګرازي قرباني به کیږي خیر دی اطفال کا لفظ دی اطبا دا لفظ ول استعمال کړي کیری ورته اردو کې وایي غوري وتا خجي ما يجوز في الاضحيه نو ابل بقر او غنم من دو قید لګولي یو ماکول اللحم حیوان وی قرباني به کیږي او دویم قید بګدار شي کورنی سروي کورنی متوحش نه سروي بدلول دا مثلا ویلي وکنم وا سروي بدلول شي کني شي نمو ویلګه نو وښه ودا اصل کې مسله دا ده چې مالدار سره سروي والی دا قاعده زین کې کینه وای بدمانی اخیسته په وجه متعین کیږي نه او غریب سره جوالی دو صورت دي یو ایام النهر کې والی بدمانی متعین شي او دیم قبل ایام النهر والی نبی متعین کیږي دا مفتابیه رائے ده اگر کلمه شامیدی بارکی وای چی زما حواله نه کتلی وسرزي مالدار سره سروي بدلول شي کنه نو که مالدار سره سروي واخستلو او نو بهتر ولدار کمی چخیسته باغی باندې قرباني وکي خو که شریخ خو نه شو بدلی بدلول شي اجازه دی او ته په متعین شوی نه دی نو
ایام النهر کې اخیسته که قبل ایام النهر وي دواړو صورتونه کې دومره د به چې بل حیوان واخیستلو کوم بدی پیسو یا د دې نه په ګرانو بس هیڅ خبره نه ده او که د دې نه په کمو پیسې واخیستلو به ولا بکار ده چې دا کمی حساب به ولګي کمی پیسې منځ کې بعد شولې به صدقه کی غریب سړي بارکی غریب سړی کې چې حیوان واخلي توجه جی شرعها لفظ علامه شامل کړي پر مې دا قصه چیرلې مولګه نو غریب سړی کچره حیوان واخلي او په وخت اخستو کې د قرباني نیتم وي او ایام النهر کې والی په د متعین شدای بدلې نشي بدلولې درې قدم ولګول وای خلی قرباني بنيتي ایام النهر کې نام پرون ویلی نو وڅ بل څه قصه کې ویلی ودا بل څوک شریکای کنه غي کې ویلی و سیدا ټول بنیاد هم دا زی ده چې متعین د پی کنه ده ندی صورت کې به متعین شولا نه که څوک شریکای نشي کولای او که څوک او که بدلې نشي بدلولای کې اب کې پیدا شوی دې کې پیدا شي زبدي کې خیر ده پوه شوی به دیمه مسله کوای غسل شرانه نو یو وای غسل شرانه نو دا څنګه شولا وای غسل قرباني نه نو یو دم وای غسل قرباني نه تیو خو یم النهر نه مخکیو دوا دریم اخیستینه ده اخیستینه ده کور کې ور سره د چاوته هبه کړله رسوب کې د قرباني نیت وکړو په دې درې وړو صورتونو کې بده معنی لا متعین شوی نه ده که بدلی بدلولې شي که څوک ځان سره شریکولې شي ورون قصه شوی وکړه په شولې هلکه که چا د قشن مسلو مینس کې کوم مسله کې شک راځي ډاري کې وایي کله کې به رسوب ته یریږي والأضحية من الإبل والبقر والغنم بيدك ما بهتر سوقي انت سو قاعده زدكي چې د کومې قیمت زیات وغه زیات او مق بهتره ده کاغه د میخي وما يسوا او کاغه د ګډو چيلو یا د خو مې يسوا څومره زیات بيسي وغه زیات یې قبه بهتري او کچري دوا وميسا یا د میخي وميسا او د ګډو چيلي قیمت برابرۍ نو وخت د چا زیات یې قبه بهتره ده او که وخت برابرې قیمت د چا زیات دی ومقه بهتره ده په مسله پوه شوي درې شو او که وميسا دوا میخي دغه شان چيلي ګډ د دې قیمت هم یو وي یعنی دغه د وميسا او د چيلي او د ګډ هر یو فی د دې قیمت یو وي وخت برابرې نه بده وخت کې چې غوخه اتیا به د غیله به اعتبار وي نو غله ګډه غدا به چيلي ده به په څه خاطر راځو تاسو پوه شئ به تروالی قصې شولې څلو روکم ویل کا زین کې مشته کنه اول د چا چې قیمت او وخت زیات وي هغه او که قیمت کې برابر وخت د چا زیات وي او که وخت کې برابر قیمت د چا زیات وي درې او که برڅ کې برابر کوم شتیه به څلور پنځم نمبر دا چې اتیبوالی قسم پکې نه مطلب غوي دي دغه یو حساب دی کې اتیب مطلب نشته دا یو دا شان میخ او سانډا دی ګډو ګډ دی چيله دی اوس بچو نو بده کې پنځم حکم دی کنه بده کې مسله دا چې نر به بهتر وي که چری خسی وي پیږي به او دام په چيلو کې دی ښه چيلو کې به ووري پنځم په وای میخه سانډا کې به هر حال مؤنث بهتر دی او خو بوره او په دې ګډو چيلي کې نر بهتر دی که چری خسی وي او که خسی نه وي به دې کې مؤنث بهتر ده څو کو شو پنځه کو نه ویل ښه صورتونه خجي تم غريستي كان
و کسان دی او بکی فقیر دی شپږ کسان دی او فقیر دی سروي خسته متعلقه مسلې وایوګه جزئیات پدې کې دا فقیر دی و ته وزینه کومه اوس به څه کوي مې دا کوم سروي چې پاتې شو کنه شپږ کسانو بکی سره پدې قرباني نه کیږي ځان سره و ملګری کې او کني کې کوم فقیر وي او غني بهر حال نه کیږي قصه ورانه کړه فقیر به زور راولي کني بکنو ته ډانګي منډي غب دې چې موږ ټول سروي کې بهر حال کنه راځي بدې نه کیږي بل بالي حجي بل مسله دا خلک ته بوس کوي د رستو پکارو خو بس ورانه به رشي چې وਹੀ سچ دا کنه د ډیرو مرحومین د بارني سیدا به صحیح کې نه وي صحیح ده یو سره دې یو سروي کې او کسان شپږ کسان دي د بګی ځان لې وې سمونی ولا مور بلار مرحومین دی اور پاره نبی علیہ السلام د بارم بګی درې سي شو درې کسان شي وې سمانی یا ټول امت د پاره نه دا به صحیح کې نه وي او صحیح ده ته به اعتراض وکړي چې وای شپږ کسان نورو او درې څلور بکرا ولدا هو نه سيزه دي شولې کنه جوابداري مولي سبيات ساتي دا قانون نفلي قرباني کڅوک بل لکې اصلا کې ذابح لکېږي څوک چې سيني سي روپي ورکې دا غي او بل چې کوي مطلب بل د ثواب بخي بل چې نشته څنګه غل کوي نسل کې هغه د ثواب بخل شي نو سبا کې زيتي رانه لا شپږغه یو دا شو هذا رخبلي سي ثواب بل تبخي ورسره مسله دا یو سره د سکول شي یو ساروي کې ځان واجب قرباني مونږ سي او ځان له نفلي قربان او مور بلار لا یا مور بلار لا یا نبی له سلام لا نفلي قرباني مونږ سي دا سکول شي کني شي مفتي رشید احمد ابراهيم الله وي نشي کولای داسي ځکه قانون علامه شامي او مسله ذکر کړی دا ولو زحل بقره څنګه ده کچره یو وا ذبح کی نو کل بکل دا یو قربانی حسابيږي پوه شولې به کل بکل یو حسابيږي نو که یو سړی پکې یو ساروي کې مختلف جهات ولې سي ونی سي بس یو کیږي ځکه مسله دا ده چې یو ساروي کې چې واجب قرباني یو ساروي ځان لواخستلو هر څومره سي جوړي دا ټول یو واجب نه ادا کیږي نو څنګه ادا کیږي ویږي به نو هغه وي چې د می شکر شو یا د نفلی شو لدا به هغه کې نيسي هغه سروي کې چې ستاسو کې واجب قرباني نه خو وي مفتابه راي دادا کبه یو سروي کې یو سړی ځان له واجب مونږ او بل نفلی مونږ واجب مونږ بل حقیقت مونږ واجب مونږ بل ولیمه د بارکی دا ټول تقرب د بار دي کیږي صحیح ده بس تاسو په شوري اتم باس كلنا ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا الا الضأن سني پټوله کې جایز دی په سني باندې قرباني کیږي کغه وخوي غواوي میخي ګړو چيلي الا الضأن البته ګټ کې دومره د چې بده کې بجزع مانم کار کیږي والسني چاته ویل کیږي لاندې راشي والسني من الماضي والضأن ابن سنه چيله یو ګټ کې سي یو کال ول چی دا سني وي او بقر کې دو کال والا او ابل کې بنځو کال والا او جزع چې دا کنه دا په ضأن کې شپږ مشتي پوره شوی عام فقها دا وي خدای له چې دومره غټ وي دا ګډ شپږ مشت والا چې عام ګډانو سره بری دي نه پته بګنه لګي یعنی عمر برابرۍ حجي مخكر زي ويجزئ من ذلك كل الثني فصائل الذأن فإن جزء منه يجزأ یو مسله به قبل کو تیر شيتي نهم نمبر مسله الاحکام وسره احکام بیانې مسله دار چې د وزحیه غوخه ده کنه نه خپل مخړل شي اغنیو باندې مخړل شي
او فقراو باندې خړلې شي ځان له ذخیره کوي ذخیره کولې شي مستحب دا چې درېځي کې یو سزان ته پری دی یو ملمنو وغیرہ او در شدارو ته یو فقراو باندې تقسیم کی دا طریقې مستحب ده او که څوک اهل عیال زیتو نو غلبه پکار ده یعنی غلب مستحب ده چې ټول ځان ته پری دی ځان نه سخی جوړ کړي به بغرزي یو یې سری ولې وا شل کا سکور دی وغیم تقسیم کړه البته څو صورتونه دي چې هغه کې صرف فقراو باندې به خوري خپل نشي خړلې غنیاو ما یې نشي خړلې نو علامه شامی ذکر کړی دي یو چې منظوره وي ابتداءً توجه جی نظر یو منلو کاغه مالدار نظر منلې دی او که غریب نظر منلې خو نظر قولی یادو مکا بدی کې کوم سروي ذبح کو د دې سروي خوراک نه د خپل کولې شي او چاله چې زګاد نشي ور کولې نه هغه خړلې شي او نه مالدار خړلې شي یعنی بجویم نشي خړلې لوري نشي د څه ورزه بلان نکاح نه د فقراو حق دی غوله به ور کوي په دې بوې شوي یو دویم نمبر مسله دا چې کله یو سړي باندې قرباني واجب وا یا فقیر ساروي واخستلو قرباني او به د قرباني ورځې تیرې شولې او ذبح ونه کړله نو اوس حکم دار دا کوم ساروي چې دی دا صدقه کا او یا ذبح کا فقراو باندې تقسیم کا دغه غوخه چې دا کنه دا اوس واجب التصدق ده ندیم دا حکم دی نه خپل خولې شي او نه خپلوانو کې هغه چاله ورکولې شي چې زکات نشي ورکولې او نه مالدار باندې صرف فقراو باندې به خوري دوا دریم چا د مړي لپاره قرباني وکړه دي کې دوه صورت دي مړي وته وصیت نه لري قرباني ولا وکړه نه دي حکم د خپل غوخه دي څنګه چې هغه خپل غوخه خولې شي دغه شاندام خولې شي کدرې دي کې بهتره وي او کومړي وصیت کړي باقاعده چې مال قرباني وکړي مرشي او دغه د سول سمال نه قرباني وکړه نو دغه غوخه چې دا واجب التصدق ده هغه زوړ حکم یې خپل نشي خولې مالدارانو مې نشي پوه نه شولې به دریشو دغه شان فقیر چې کله قرباني واخلي نو اخستو به وجب فقیر باندې واجبېږي نو دو قول دي بده کې یو قول لري فقیر چې کله قرباني واخلي د شراب وجب د باندې قرباني واجب شو نو دا نظر دی ښا چې نظر دی دغه هم نخپل خولې شي فقیرونه په مالدارانو خولې شي دا ټول صدقه کوي خدا غیر مفتابه دي مفتابه رایدار چې نه جی فقیر ک فعلی نظر وکي یعنی شرا سره په متعین شي نظر ته جوړ شي نو هغه حکم د عام وزهید هغه خپلم خړې شي او فقراو مالدار ټول معنی شي هم دا مفتابه دا وجه ولړې مزیدار ذکر کړي وې نظر په دوه قسمه دي یو هغه د چاغي کې ذبح هم مقصود وي او خوراک مقصود وي لکه فقیر چې واخلي چلی واخلي دغه شراک دواړه مقصود دي نو دغه نظر کې خپل مخولې شي په مالداران شي او کوم نظر چې کې صرف صدقه مقصود وي خپل خوراک نه لکه هم نظر چې کې به صدقه کوي کنه ونه رسیدلې خجی او ورپسې بل څو می ذکر کړی درې کنه څلور شولې بنځمه وکسانو قرباني کړې ده په دې کې یو کس چې هغه د تیرشوي کال قضا به راوړي خو یې غر کړی تیرشوي کال کا نو هغه د حکم دار دا ته چې کوم کو سره دا واجب ده صدقه کې به نعلم شمي والحاصل أن التي لا يؤكل منها هو المنذورة ابتداء والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والتي ضحي بها عن الميت بأمرها للمختار أو والواجبة للفقير بالشرع على أحد القولين المارين أو والذي ولدته الأزحية أتشجدامي بكبريخ وزحية بچه دي وقت مويري ومسألة كان ده بصدقة كيد وزحية بچه كما قدمنا عن الخانية والمشتركة بين سبعة وبعضهم بإسته القضاء عن الماضي
فهذه كلها سبيلها التصدق على الفقير واغتنم هذا التحرير. دا تحریم ملک غنیمت وګڼل مشامل کړي ګران قسم لیکلي ورڅوک بینه پیږي تاسو به ورسېدلې مخکې راځي 9 نمبر جل 474 نمبر صفحه کې ويتصدق بجلها. مسله دا ده چې د قرباني د سرمن سره بچ کوم وخت شي وته نو سرمن خپل استعمالول شي هغه په څه طریقه استعمالول شي همدغه شان جمعات ملالم ورکول شي خیات ستې دا وطنخوا کې نه ښه همدغه شان قصاب لتن اجرت کې ورکې نه شي ورکولای که جمعات ملاله تنخوا کې ورکړه قصاب له اجرت کې ورکړه دومره څومره پیسو دا به صدقه کوي وس بهرحال مخکې راځي خپل استعمالول شي مالدارو لم ورکول شي ملک غریبانو لم ورکول شي خو کچري خرڅ کله اوس کې می پیسې رالي ها پیسې وس واجب التصدق دي او دا چې کې به صدقه کې چلته تملیک ممکن وي په خبره پوه نه شولې هلته څه وي یعنی فقیر لبه ورکه به بده کې اختلاف دی چې فقیر له ورکول ضروری دي کنه ارزه کې چې صدقه استعمالول شلته لګول شلګه جمعات مدرسه مقبره مفتی فرید ابراهیم الله وغيرها ورایدا د افغاني علما ورته وي فتاوی زکریا کې چې وای دا صدقات واجبونه د دې کې تملیک نه دي ضروری چې خامخا به انسان لورکه جمعتون مدرسو ټول لورکول شامو صدقو بشان خو مفتابه رایدا رچنه دي کې تملیک ضروری دي تملیک بالا کیږي چې انسان لور کې فقیر لا تاسو پوهیږئ هغه خپل طرف په مدرسه کې اچول یا په جمعات کې به خبره ده ته چې سرمن ځان له بخکله لوینځ له بخکله خولل نشي خبره به نشته او کچری چې سرمن ورکه شولا او ته څومره روپو د غرواله وسه صدقه کړه او ويتصدق بجلها او يعمل منها آلة تستعمل في البيت. دا خبر صرف د سرمن نه د یاد ساتي خپل استعمالول شي او مالدار غریب لم ورکول شي دوا که خرڅ کړه پیسې به صدقه کوي دا احکامات یو کنه دا د هر غشي دي چې د غوا سره تعلق وي د غسالوي سره تعلق وي فقهي ضوابط کې دي په وقت خرید جانور کے جسم پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ کرنا مستحب ہے فقهي ضوابط جلد نمبر 1 صفحه نمبر 164 مخ کې راځي وي شک شوبه خو نشته دي نه کې لسم مسره الکه بکار د چی قربانی ولا خپل ذبح وکي ايذبح اضحيته بيده خدا له چې خپل ذبح کولې شي هغه اوس د اوس چې د چرګ نه حلال کړي وځي ذبح کومه نو ګورې چې خپل لاس باندې چاړه را لګولې هي بل چا لاس په والي دا وخت ځان دي هیرو کوي کې خېلې می ګان نر کی او دا په لمونی متړلې او سوزانو ته قرنا خان خاري راسي بدی باندې برحال که خپل صحیح طریقې کول شي بهتره دار چې خپل وکي او که خپل صحیح نشي کولای نو کم از کم خپل وته حاضر شي ښا نبی له سلام خپل کړي وی کنه حج کې لقوله عليه السلام لفاطمه يا فاطمه بنت محمد قومي فاشهدي اضحيتك دایو ته ویلو مخکې راځي ابه تو استاد اول قطرې باندې چې دې وینو نرزي ست مغفرت بکیږي د هر هغه ګناه نه چې کوم تا کړی ان صلاتي ونسكي ومحياي مخکې راځي ويكره ان يذبحها الكتابي د کتابي ذبح سيده خدلته مکروه ده د عبادت د خپل غول وکړ دي یو لسم اخري مسله کيو سره خطا شي بوزحيه کې څه مطلب یو سړیم ګډ دی د بل سړیم ګډ دی
نو یو راشي د بل ذبح کی او بل راشي د بل ذبح کی حالن کې نه خپل له ونی بل وکیل کړي دي دا خو وران کار وکړو نه قیاس تقاضا ده کی چې دا دي قرباني ونشي ځکه کمی وکي چې ذبح کولو هغه خپل ګډونه بل وکیل کړي نه نو چې نه خپل له بل وکیل کړي نو خو د قرباني نه کیږي کنه دغه شان دا بلم دي خو ضرورت په وجه باندې استحسانا دا جایز ده قرباني کیږي زمانم په یو بل معنی نشته لري تاسو به دې مسله پوه شولې علامه شامی دل تاخيره کړي دا قصه لیکلې ده چاړه د سې کې او چاړه شاریم ذکر کړی دي به وګورئ اوس مسله دا ما ویلو اخیره کې به کو یو سړی غیر د بار نفلی قرباني کوي غیر د بار نو حکم ادارې چې بلا امرم غیر د بار قرباني کول شي دا مسله غ سره تعلق ساتي چې سره بل بار قرباني کوي موږ څو صورت جوړ کړیو بکار د چې باقاعده اجازه تو غوړي کی اجازه دي نه غوښته نو تعامل بد دي روان ودا سي چې هغه یو بل قرباني کوي خزله زامن ولا بهم سید او که تعامل نه روان او اجازه دې نه غوښته بل قرباني کوي نه کیږي ذبح د ذبح بکیږي دا بر ذبح تر په تاسو پوه شئ دا د واجب قرباني مسلې د درې صورت مو ول کنه دا د واجب دي کنه فی قرباني څوک بل لکې بغیر د غامر کولې شي دا یو مسله شولا خدي او که سره خپل چيلې د بل لپاره قرباني کوي هغه تامر کړی کني کړی نو مفتي رشید احمد ابراهيم الله وي قرباني هم د چا چیزان خپل زب کوم د وش ولا بل ونه شو انور فقها الادم وي چې ورته ویل ما د باره وکا نو دې کې اقتزان به وروته لایمه والله خرڅ کا دا مسله به موږ ان شاء الله چیرته راشي کا اقتضاء النص ولا مسله وي اقتضاء النص دې ته ویل کېږي چې غیر مذکور چې دی کنه دا د مذکور د صحت د باره تر وباسي یو سړی وی چې لکه ساده غلام دی مار باره په دغه کې آزاد کفاره کې 1000 روپۍ باندې دا مر سره وای دې مطلب دا ولې را باندې را خرڅ کا به کون وکیل ازما وکیل جوړ شو مار باره به آزادم کا دا اقتضاء النص مسله مو ویلي هدايه کې شته خو که پیسې پکې یاد نه کی نبی د طرفین رای دار چې وس کا دغه شان چلو کی دا مثلا زدي اسب مولوی صاحب ته مستاره کم غلام دی ما د باره کفاره کې آزاد کړ روپۍ پکې یاد نه کما نه بدغه صورت کې دا کده غلام آزاد کې زما کفاره نه ادا کیږي امام صاحب رحم الله ادا کیږي هبه دا کنه نه دلته وسوګوري توجه جی زدي اسب مولوی صاحب ته چې استاکم سروي د زما باره ذبح کم استاکم چيله د زما باره ذبح کم یا موتنی دی ویلی او زه واجب قربانی ادا کول غواړم د زما بار ذبح کړلا پیسې مې بګنه دی اده کړی ښا نه په دې صورت کې مفتبی رایم د طرفینو دا نو دا به هم د څه ذبح کړل هغه طرف به شما طرف نه ده ور زما چې له ویږي ابیا بغیر استلی شو نشو پیسې نه دي ذکر شوی پیږي په امام صاحب رحم الله باندې صحیح کیږي هبه صحیح کیږي کنه معنا دا چواله ماته هبه کا وزما د بار ذبح کا پتن لګي پوه شوې کنه پی دا خبره مینه کوله خو بس وشول بل مسله دا چې غیر ورته ویل زما د بار په دغه غوا کې سونی سولوینی ولا بس به ټیک دغه پردې غوا دغه کې ولې چې وای واخ سلبي ولا کې سونی ولا قیمت ولا ورکی به دغه غوا کې زما د بارې سونی سره امر وته وکي اسیم مولوی صاحب ته زیوې ما د مالې سونی چې قیمت می ورکو نو بیا به شو کې قیمت می ورنکو مزبه به بشي او نور غصورتونه دي کله چې د طرفه معمول وي عمل د غشانوي تعامل نو بغیر د اجازه تم صحیح کیږي غزول ته اجازه کافی ده دغه تعامل کافی ده او کما تعامل نه یو اجازه باقاعده نشي به نه صحیح کیږي دا خبر هم کړی وي خجی وسره دې سره مسلې دي
ادم وکړه چې قرباني په ساروي کې مفتابي را ادا واجب حقيقي د بار دواړه سینې سیم سیدا واجب او ولیمه د بارم سیدا حقيقي ولیمه کې هم سیدا واجب سره حقيقه ولیمه و غیره د می شکر ټول مرګري کې هم سیدا رسبي اوس حقیقت څه ته وي قرباني باخره کې فقها او حقيقي ذکر کړي حقيقه اصطلاح کې هغه ذبح د ویل کېږي کم چې د ماشوم پیدایش په ورځ باندې د استحباب د پوره کولو لپاره خلق ذبح کوي دغه ساروي د ویل کېږي د ساروي ذبح ته کم چې د استحباب د الله د رضا په خاطر باندې د ماشوم د پیدایش په ورځ باندې کوي راسي به حقیقه موږ د حنابو باندې زماني دا مستحب ده او به بدی کې افضل ده د طریقې ده د طریقه توجه کله چې ماشوم پیدا شي پکم ورځ چې پیدا شي وي د دینه مخکې ورځ شي دا هم ورځ ویخه جمعې ورځ پیدا شو زیارت ورځ و مره زیارت ورځ پیدا شو بود ورځ و مره خو ورځ کا او که د جمعې په شپه باندې د سی وای جمعې ورځ ده او نور پرې وته اپتیش په شروع شو اوس پیدا شو او به جمعې ورځ باندې کوي هغه ورځ خو تیر شوی د جمعې کله لا شپه خدا اپتی والا ده پویږي به او ورځ باندې دا افضل ده کوي استحباب ور سره ادا شي او که چانه و ورځ پاتې شولا بس ول سم دی وکي تام پاتې شولا به وشته دی وکي حقیقت ادا کیږي دینه خوای کوي نو هغه فضیلت تلاړه البته نفس حقیقی کما ذمہواری وغه په پاتې نه ور سره د کیږي کې پټای سومانی وکي 35 سومانی وکي لنډه در د پیدایش نه ورځ مخ کې چې په کوم ورځ وکړه دا ومه ده نو ذمہ فارغي کې خو فضیلت تلاړه به چې موږ حقیقت کو ولک د بار بدو کو یا بدو یې سی په سروي کې نیسو او جنې د بار یو چيله یا سروي کې ولې وې سمونی سو یا یو ګډ او کله چا وسنه کیږي الګ د پر کې یو کیم کافی ده پوهیږي به نو مورز باندې بداسي وکي چې سروي بذبح کی او ماشوم سر به وخري ماشوم په سر باندې څومره اختیاري دغه وزن به کې دغه په مقدار بچاندي یا دغه قیمت صدقه کی پوهه شولې به او کچري روسته څوک حقیقت کوي کال دو پس نبه خو یخته غټ یختري نه غنه یادې وي هغه وخت کې څنګه یخته و مې ورځي والاغي ته به اعتبار یا صدقه کوي دواړه بیل سنت دي کچا سر ونه خرولو یختي صدقه نه یختو مقدار باندې چاندي صدقه نه کړله حقيقي ثواب ملاويږي بهرحال خجي کمزه کې چې ماشوم یو ماغه کې حقیقت کول بهتر دي او کدوا او که غزين علاوه بل ځای کې کيم جایز ده خو بهتره غزای کې ده الګ د بار دو ګړان دو چيري ذبح کوي یو ځای کې بل ځای کې هم صحیح ده و ورځ خیل بساتي او به چې کوم سروي ذبح کو دانه ده ضروري چې هغه پوخ کې بخل کې خوري ژوندې نه دا کچا غوخه میشلې شي په یو غټ سروي کې د وو ماشومان حقیقیم کولې شي انور که تاسو کوم سوال مال یو وای تکړه شي دا خو مې ویل کنه کوم خبره مې کړی هغه د بوس باندې کوي دا د اوس دی غټ ول دا وای چې کله یو سړی د درې ځامنې هغه پیسې ګټي پلار لراو را لیږي نو قرباني به ځامن کوي کټول به پلار به کوي که ځامن به پلار به کوي کټول به کوي دي سیوا نو مسله دا ده چې دا ځامن کمی پیسې پلار تر لیږي باقاعده مالک جوړي نو د قرباني په ورځو کې کداغو سره ذاتی نه روپۍ نه وي ځامن سره او پلار څه چیر شي جمع شي هغه مالک جوړ شوی دی نصاب مالک جوړ شوی دی نو پلار سره واجب ده اعظمن معاینه ده وګوره څو صورت جوړیږي به ووري کچري دغه ځامن پلار ته پیسې را لېږي او پلار چې باقاعده مالک جوړي او دا پیسې دومره جمع شي چې نصاب
برابر شي پلار باندې خو بهر حال قرباني واجب شو کم زامن دي کداغو سره ذاتی نور پیسې نشته چې نصاب ترسي هغه قرباني نشته او کاغو سره ذاتی دي روپۍ شته چې نصاب ترسي هغه باندې ځان له قرباني ده که زامن بار ملکونه کې توې چې دا مسافر دي دا ته بوسنم خلک ای بیغه مسافر عرفي دي کمزې کې اوسېږي کال لغتلې دي نو الته خو مسافر نه دي شرعي پنځه لسوز نزيد نیت باندې چې نه خو مسافر نه دي کنه دویمه مسله دا چې بلار له پیسې را لېږي ظاهر تماشه له یو سپاره پاتې شو خلک بلار له چې پیسې را لېږي هغه ملک بلار مالک نه جوړي زمونږ پیسې دي خرج کوي نو په زمانو دا پیسې ک د زمانو پیسې نصاب ترسي به قرباني واجب ده نه ک بلار سره نوري نه چې نصاب ترسي نه باغ قرباني نه ده واجب کاغه سره نوري مستقل وي نصاب ترسي به باغم واجب ده به کمالدار راشم کار نه کیږي فقیر راشم کار نه کیږي دا اوس فقیر په شرکت بوجه بده متعین شوی دا مالدار الله چې خیر دی و کسان دي شریک دي هو اړه مالدار دي یا څه غریب دي بده کې یو مالدار تیزي چې زین کوم بل پکې راځي راوستل شي او قبل نه راولي وي بس څنګه بشفقه سکوم سیدا نو سرمن خور کول شي قیمت ټیک نه ما قیمت یاد کړو قیمت چې واجب او تصدقي سرمن خور چاله ور کول شي اصل کې مسله غالب ګمان لاله خصمن په شریعت کې غالب ګمان چره د دې حکم دی یقین دی نه دی له اعتبار وي کې وسلی سره واخصلو غالب ګمان دا چې بدی قرباني کیږي غالب ګماني ولې پیدا شو تجربه کار کسان وته ویل چې عمر پورا دی یا بای او ورته ویل چې عمر پورا دی د غالب ګمان را لې قرباني وکړه لوش ولا نه قرباني ورځونه بس بلکې استحسانن کده ورځ کو ته معلومه شولم شوي دا وای اگر چې قیاس تقاضا کوي دا کوي چې ورځ کو ته معلومه شولم چې ورینو پورا دوباره دی وکی اچھا دا ولې رحمه مسله د پاتې شوی و حقيقي کې وکم سره موږ ذبح کو دي کې شرایط پکار دي کنه دي کوم د فقاهه د ورای دي احتیاطي رای دار چې کوم سره حقيقه کې ذبح کې نو هغه صفات دی بکی هغه عمر ولدي کوم چې د قرباني والي اگر چې بعضي فقاهه وي دغه کې شرط نه دی لا روزي یو ځای کاروبار کوي کنه نام تورزوی چې دا سره معاون دی د پلار سره نو د ټولو پیسو مالک سره پلاری قرباني سره په پلار باندې دغه شان زکات وغیرہ په پلار باندې دا کله غزي سره مستقل نصاب نه نو باغ باندې به څه نشته تصرف خو معاون وی کنه تصرف خو نوکر ته مسیری کم شاګرد چې بګي امر څه کوي دا پلار وکیلی سرکاري کاغذونو کې غزمه چا به لیکل شوی دی له اعتبار نشته ملک چا دی د ویل اعتبار دی باغ پاتې شول غزمه کې خبره نو کله چا دی غزمه کوي قرباني به واجبېږي کنه نو دې کې مسله دا ده چې دومره زیات غزمه کده چې د کال د څومره خرچې ټولې پوره کیږي کاده غنم او د کاده کپړو د دومره غنم کې چې خرچ کی کپړې ټول کور له برابرې کی او کله شان ترکاری ټول برابرې کی ټول جمله خرچه د ټول کال کیږي دا غینا به مزمکه زیتی ده یا دا کم فصل کې هم زیتی ده او نصاب ترسي به دا نصاب به حسابيږي د زمکه قیمت بم نصاب تړلی کم فصل مسل زیتی هغه به مړی دا هم نه اهمه مسله ده دا ورانه پاتې شوی و وخت تقسیم به څنګه کوو نو ولې وخت تقسیم که خالص وخه
دې کې دوه صورت دي. یو دا چې بعضې خلک داسې وایي موږ غوښه نه ده پکار، موږ له ته لږه راکړه او نور چې څه پې کوئ، لکه دې مشترکه قربانیانو کې داسې کېږي. نو هلته به وزنن تقسیمول نه دي ضروري، او که هر څوک خپله حصه پوره اخلي نو په دې کې به که مشترک خوراک یو کور خلک نو به تقسیم ته ضرورت نشته، او که بیل کورونو والی به باقاعده تقسیموي. نو غوښه اموال ربویونه د جنس یو دی او وزن کېږي مقدریم ده، نو که میزې ته پکې منع دی نو اټکلې که خرڅوي من قانون ویلې اموال ربویه اټکل خرڅول چې دي په هم جنس باندې دا جایز نه ده. دې کې د ربا شعبه ده داسې وکړه نه وه نو باقاعده بهتري که میزې ته پکې بالکل نه دی جایز. ها که چېرې اډوکې پکې واچوي د سر خپو دا څه ورته وایي پانچي، نو که دا پکې ګډې کې ټوله کې نو بیا که میزې ته جایز ده، مد عجوه والا مسله به جوړه شي. تي نه ده سیدام نه ده سید په شریک باندې فقیر لور کوي غریب لا ټول رضای بي ازلنا نو ورکولې شي. دا ریکارډ زه ته ورسېدل چې به وړو کې کو به د کی واتس اپ کې نور نه شي. خجی د ساروي پي استعمال ول غشان داغي شخوان وي خلک د سپې کې ته بي دغه شان داغي وړي د دې استعمال وڅنګي نو وښه ورته دي ته دي کې مفتابي راي هم دادا کچري د کور والا سروي توجه جي نو د دې پېم استعمالول شي او کچري شخوان کې سپې کې د خلک تبي یعنی دینه کوم منفعت دي حاصلول شي. دیم صورت دا ده چې د کور والا نه دي خوای خستلو په دغه وخت کې په وخت د اخیستو کې د وزحینیت نو دا د فقیر او غنی دواړو خبره ده نو به هم تی منفعت حاصلول شي. دوا دریم که فقیر واخلی او په ایام النهر کې نو بدمانه متعین شو دینه وسنه بنشي حاصلوله. څلورم که غنی والی که ایام النهر کې او که په ایام النهر مخ کې نو که کور کې به خوراک کوي اکثر خوراک کې به کور کې کوي نو په دغه صورت کې د دې منفعت حاصلول شي. او کبار سریږي نو به کم پي کوي یا کم شخوان کې غني شي استعمالوله پي سری داسې کوي چې نه دی رالوشي او کاغه ترازی تکلیف واته یې خوبو باندې دی بچلکاو کوي به پي ناراضي کبه مرضی به درلو شي صدقه کوي دي که خرڅولې پیسې به صدقه کوي وای شوي به خریدونو ساروي پي استعمال ول غشان داغي شخوان وي خلک د سپې کې ته بي دغه شان داغي وړي د دې استعمال وڅنګي نو وښه ورته دي ته دي کې مفتابي راي هم دادا کچري د کور والا ساروي توجه جي نو د دې پېم استعمالول شي او کچري شخوان کې سپې کې د خلک تبي یعنی دینه کوم منفعت دي حاصلول شي. دیم صورت دا ده چې د کور والا نه دي خوای خستلو په دغه وخت کې په وخت د اخیستو کې د وزحینیت نو دا د فقیر او غنی دواړو خبره ده نو به هم تی منفعت حاصلول شي. دوا دریم که فقیر واخلی او په ایام النهر کې نو بدمانه متعین شو دینه وسنه بنشي حاصلوله. څلورم که غنی والی که ایام النهر کې او که په ایام النهر مخ کې نو که کور کې به خوراک کوي اکثر خوراک کې به کور کې کوي نو په دغه صورت کې د دې منفعت حاصلول شي. او کبار سریږي نو به کم پي کوي یا کم شخوان کې غني شي استعمالوله پي سره داسې کوي چې نه دی رالوشي او کاغه ترازی تکلیف واته یې خوبو باندې دی بچلکاو کوي به پي ناراضي کبه مرضی به دی رالوشي صدقه کوي دي که خرڅولې پیسې به صدقه کوي وای شوي به